زمونږ د مدرسې بنیاد دلته چې دا کومه د بناتو مدرسه ده د دې بنیاد خو غالبا چې دغه د 1990 خواشه کې خوستلی شوی دی خو ابتدایي کتابونه پکې او باقي موږ چې کله شروع کړی دا نو د 2002 هم شروع کړی مدرسې مقصد زمونږ دا و چې دې ځای کې خلک قرآن سنت باندې پوهه شي او د پیغمبر طریقې زده کړي او نورې دنیا ته دا طریقې ورسیږي میشن د انبیاو مخکې زمونږ ترتیب خو همدغه یو د کتابونو ترتیب دی نو هغه د وحدت په ترتیب باندې دی یو د دې دپاره لکه په څه طریقه باندې دا چلول دي نو د هغې څه خاص داسې اهتمام موږ نه دی کړی چې یا سفیري یا چاندې راټولولي زمونږ دلته یو اوښی دی الحمدلله زیات تعاون هغه کوي باقي د دې دپاره دلته د ګیس بندوبست دی د بجلۍ بندوبست دی د پکې او د بلپونو بندوبست دی زمونږ سره دا 19 استادان دي د دوی تنخوا ده څه کم 1 لاک پورې د دوی تنخوا جوړیږي ماهانه دارنګې طلبا دي د هغې خرچې دي دا کم چې مسافر طلبا دي نو اکثر دی ادا کوي او د دې نه سیوا یو بل ملګری داسې تعاون کوي او مستقل زمونږ د چاندو ترتیب نشته دی د دې د وجې نه زمونږ دغه مدرسه انتهایی وړه ده د دې په ځای باندې موږ اخوا یو بل پروګرام شروع کړی دی داسې 18 مرلې کې خو هغه هم به صرف چاردیواري شته دی او پوره نه ده جوړه بس بغیر د چت نه داسې پرته ده دا دریم کال دی همدغسې پرته ده نو بس موږ چې کله الله څوک مهربانه که وبشي زمونږ سوچ دا دی چې الله رب العزت موږ ته ښې پراخه مدرسې راکړي او د الله د دین خدمت پکې ښه کولاو وکړو استادان موږ سره دلته 19 دي او استادان زنانه موږ سره 15 دي خو استادان کم زنانه چې دي نو هغه زمونږ نه تنخوا نه غواړي ټول زمونږ شاګردان دي هم د دې ځینې فارغه دي بلکې موږ باندې دومره رشي چې څوک یو کتاب راکاو څوک دوه راکاو موږ هېڅ هم نه غواړو چې موږ مخکې وچلیږو نو هغه یې الحمدلله ښه په خوشحالۍ باندې خپل درس کوي صرف نارینه چې دي نو هغه مهنګایي هم ده او هغې ته د کور مجبوریان هم دي نو هغې دپاره موږ انتهایي کمه تنخوا 3000 3500 15000 دا تنخوا هغې له موږ ورکوو ځینې پکې پرې لګوي غریبان اخراجات زیات ځکه دي چې یوازې د بجلۍ بیل چې دی هغه کله 15000 راشي کله 10000 راشي کله 40000 راشي دغه رنګې د ګیس بیل دی دغه رنګې د طلباو خرچه ده هغې د سار د چی ترتیب چې دی نو دا موږ دغه په سیسټم باندې کوو د خپل ولا پخلی کوو او باقي چې دی نو هغه وظیفه نو په هغې باندې د میاشتې د 1 لاک پورې خرچه راځي په دې باندې خامخا خرچې زمونږ په دې کې نن سبا یوازې د حدیث کې د بار چې کوم دغه پروت دی سیخ دا د 11 لکه روپو دا سیخ صرف راغلی دی او دا پورته لا پوره آبادي پاتې ده که نه نو خرچې زمونږ په لکاو باندې خرچې دي بس د الله نه به سوال کوو چې الله رب العزت ته دې څه بندو ملګرو ته اول موږ د دعا درخواست کوو چې هغوی موږ ته دعا کوي دعا دا د مؤمن وسله ده او الله رب العزت پې ډېر څه کوي او بل هغه داسې ملګري چې هغه دا غواړي چې زما پیسې دا په مدرسه باندې ولګي په طالب باندې ولګي په عالم باندې ولګي په ښځې لګول غواړي نو هغه په خپله راشي او هغه دلته هغه پیسې خرج کړي